السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دے ټول به په خیر او عافیت سره وي. هغه یو متل دی و شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 ساله زندگی سے بهتر ہے. دا متل بالکل زمونږ په حکمرانانو باندې فټ راځي چې زمونږ د عالم اسلام حکمرانان اسی اکو بکو دي نه هیدي نشي دي اسی ټپوسان دي. ولی ځکه چې چرته عالم اسلام کې سم مسله راځي یو طرف ته مسلمانانی بل طرف ته کفار او نصارا او يهودياني یو طرف ته د مسلمانانو د اسلامي هیروزي بل طرف ته چې د هغه يهوديان او نصارای نو دا زمونږ حکمرانان په هغه ځکه بیا چپ ناسي لکه د ټپوسانو په شان او سترګې ښکته کړي دا نه کوي چې د اسلامي هیروګانو د پاره هغه بیان ورکی داغي سات ورکی داغي سره ملاتړ وکي داغي سره ودرېږي نه دا نه کوي بلکې د خپل کرسي د بچ کولو لپاره هغه یا خو بالکل غلی نازي او یا د يهودو نصارا او سایډ کوي. په کار دا و چې اسلامي غیرت په دې کې هغه جذبه راوچتولې چې تاسو په دې وخت کې د خپل مسلمانانو رونو سره ودرېږئ د خپل اسلامي هیروګانو سره ودرېږئ د خپل مظلومانو مسلمانانو سره ودرېږئ خو دوی داسې نه کوي ځکه چې اسی ټپوسان دي. نو تاسو وکتل په 13 ورځو کې د حماس سیاسي وینګ مشر جناب اسماعیل هانیه شهید رحمه الله هغه په ایران کې شهید کړ شو بیا په قطر کې داغي جنازه و. نو په جنازه کې زمونږ حضرات د عالم اسلام د حکمرانانو نه هیڅ څوک چې د اغلا نړل نه د سعودي نه تلې نه د دوبۍ نه تلې نه د اردن نه تلې نه د مصر نه تلې نه د پاکستان نه تلې نه د بنگلاديش نه د بل ځای نه بل ځای دا ولی ځکه ټپوسان دي یریږي چې یاره کومګ لاړ شو زمونږ کرسي ولاړ شي یاره کومګ لاړ شو زمونږ معیشت باندې با اثر پریوزي زمونږ با IMF زمونږ ناراض شي زمونږ پلانې وشي زمونږ بس مفروضي دي جوړي لګیای. نو پاغه کې صرف او صرف د پاکستان نه هغه د غټو پارټیانو دوه کسانو چې شرکت کړو او د ټول پاکستانی ولس داغي فریضه ادا کړې ده. پاګه سوق سوق نو راځي وګورئ پاګه په جنازه کې شرکت کړو د جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن پکې شرکت وکړو د درنې نه ولاړو او په جنازه کې شرکت وکړو او د ټولو قوم طرفه ترجمانی وکړه یو قسم لا یو ورځ دوه التجربه هغه پاتې شو ټولو سره ملاو شو او په دویم نمبر باندې د عمرې نه مولانا فضل الرحمن صاحب لاړو د هغې سره تعزیت وکړو خالد مشعل وغیره سره او د هغې سره کېناستو هغې له تسلي ورکړه وغیره. نو د دې نه معلومه دا شوله چې زمونږ حکمرانانو سره زمونږ د غټو پارټیانو مشران چې کوم دي دا هماسې ټپوسان دي. په کار چې په دې وخت کې مضبوط ولاړ وي په دې وخت کې تاسو ته څه رکاوټ دی په دې کې په یو بیان ورکولو باندې چې بھائی هغه یو وزیر اعظم پاتې شوی دی اسماعیل هانیه شهید رحم الله د فلسطین وزیر اعظم پاتې شوی دی سیاسي کاسو څه جنگجو نو بل څه نو چې سیاسي کسان له پکار ده چې هغه د هغې په کلم کله تعزیت وکړي کلم کله د هغې جنازه کې شرکت وکړي چې زموږ مسلمان رور چې دی هغه شهید شوی دی زموږ مسلمان رور په ظلم باندې شهید شوی دی. ازادۍ د تحریک چې څوک هم چلی په دنیا کې دا روایت دي چې هغه د ازادۍ د تحریک والا سره ټول خلک ودرېږي د هغې قدر کیږي احترام کیږي. نو په دې کې چې دی هغه اسم نو چې د حضراتو بیان ورکړی وی کتلی نه شو نو بیان خو پکارو چې یاره دا غلطه شوي دا ظلم شوی دی. نو بس الله تعالی دی زمونږ حکمرانانو ته هغه سمه لار وښیي په سمه لار د الله روان کړي باقي الله تعالی غیرت پیدا کړي اسلامي غیرت ته پکې حمیت ته پکې الله پیدا کړي جذبه جرأت بهادري دې پکې الله پیدا کړي او دا ټپوستوب دې الله ختم کړي. او د دې نه ثابتېږي دا چې زمونږ په پاکستان کې د مسلمانانو سره مخلص څوک دي نو هغه مذهبي سیاسي پارټیانو والا دي باقي جمعیت اسلام جماعت اسلامي تحریک لبیک نور والي څومره مذهبي سیاسي پارټیان دي هغه به د زړه نه چې دی هغه د قوم خیرخواهي د هغې سره به د مسلمانانو خیرخواه به وي د عالم اسلام خیرخواه به وي او چې کم کې دغه د مذهب هغه عنصر نشته نو هغه بیا چې دی غیرت دی بس خود به خود ختمیږي والله عالم چې څه وجه ده د دې په منشور کې خدا نه دي لیکلي خو بیا هم د غیرت چې دی هغه ختمیږي. په کار ده چې دوی د هر ځای کې د مسلمانانو سره ولاړ وي او د پاکستانیانو سره ولاړ وي. الله دې زموږ حکمرانانو له هغه په سیده لار باندې د تلو توفیق